صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا رحمة للعالمين رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال پدغه مقدس ورځ باندې پدغه بابرکته ساعت کې د یو عظیم فریضې د ادایګۍ دپاره د حاضري لیدل اوریدل ویل زمونږ د حاضرو او د راتلونکو د سامعینو د حاضري لیدل اوریدل په خپل بارگاه کې قبول او مقبول او منظور فرمایي او رب العزال خالق کائنات زمونږ استاسو د دین اسلام باندې پوها او قبول شوی عمل نصیب فرمایي تیر د دو جمعو نه د سود په شان دی او ناسور او د حلالو د حرامو کې د عدم تمیز په عنوان او په موضوع سره خبرې اترې شوې وې چې د هغې مضامینو او عنواناتو او موضوعګانو سره تړلی شوي یو د دغې دور یو اهم موضوع باندې نن د خیالاتو اظهار عرض کېدو کوشش کوم الله کریم د حق وینا او حاضر و غائب و سامعینو ته بلکې کل امت مسلمه ته د عمل کولو توفیق نصیب فرمایي حاضرینو لکه څنګه په تیرو خطاباتو کې مونږ گزارشات وړاندې کړل چې الله پاک سم حرام کړي دي اصل کې د هغې نقصان انسان ته دی ځکه الله پاک هغه څیزونه حرام کړل په هغې څیزونو باندې مونږ د روایات صحیحاو د قرآن کریم د آیات کریمو په رڼا کې خبرې اترې کړې وې خو یو خبره پکې مونږ دام کړې وه چې څه د حلالو د حرامو چې کومه دایره ده په دې کې بعضې داسې څیزونه دي چې هغه اجتماعي انسان ته نقصان وي او بعضې حرام کارونه یا بعضې د حلال او د حرام او تمیز نکړلو کې انفرادي نقصان وي څه اجتماعي نقصان وي څه انفرادي نقصان وي خو لیکن نن چې کومه موضوع ده هغه د دې د وجې نه زیاته اهم ده چې دا اجتماعي نقصان دی په دې عنوان او په دې موضوع کې او هغه دا چې کلم انسان د مال په هرس کې راشي نو واضحه خبره ده نه حلال ته بیا ګوري او نه حرام ته ګوري خو دا هرس کله ناکله د سمندر په شان دی یو لوی طول ونیسي چې د هغې په بنیاد باندې انسان د دغې هرس په بنیاد باندې د انسان خېټه بیا په لږو باندې نه مړېږي نو هغې دپاره د لاس وهلو سره سره دغه حرام کې د خپو د وهلو انسان سرګرمیان شروع کی او هغې ته ویلی شي کرپشن ورته ویلی شي کرپشن د هغه حرامه سلسله ده چې که چېرې یو ریډۍ والا په چا باندې د ښو سیوانو په ځای باندې ښه سیوان خرڅ کی یا په یو جنرل سټور کې یو سیز دی او پاکستان جوړ کړی شوی دی او درته ووایي چې د جاپان جوړ کړی شوی سیز دی او په تا باندې خرڅ کړو دغه واقعي یو ګناه یې وکړه یو حرام یې وکړو
خو لیکن کچره او قتل شي د دغه حرامو چې کما دباو دی یا حرامو چې کم لهر دی دا یو معمولی سرکل کې تاویږي را تاویږي خو لیکن چې کله د انسان د کرپشن نامه واوري د بدعنوانه نامه واوري نو دغه دا یو لهر چې دی دا یو ځای نه دو ځایونه نه بلکې دا ټول اجتماعیت راګیري کاغه صوبه ده او هغه ملک دی او که عالمی دنیا او قتل شي هر یو ملک په کرپشن کې مبتلا دی او دغه کرپشن اجتماعي نقصانات کچره انسان وګوري او وایي هغه د پاره په کثرت باندې دلایل دی او بیا د هغه د پاره کثیر وخت ضرورت دی خو خلاصہ او نچوړ زما د تمهیدی کلماتو دا دی چې د انسان د پاره لکه څنګه منځ نه کول ګناه ده زکات نه ورکول ګناه دي دا ګناهونه په خپل ځای باندې خو لیکن کرپشن او بدعنوانی او چې څه مونږه د قرآن او د حدیث مبارکو په اصطلاح کې د کرپشن یو غټ جوز ته مونږه رشوت وایو دا یو داسې نقصانی چیز دی چې د حرمت سره سره د معاشرې د پاره یو هلاکت دی د یو وطن د پاره تباہی ده او تاسو په دې باندې واضح د مان ډېر خبر یې چې موږ تاسو د ملک چې د کم طرف باندې روان دی چې پاکستان کې او په مختلفو بندرګاهونو باندې او په ایرپورټو باندې درآمدات او د برآمدات چې کم حالات واقعات روان دي چې پاکستان یو سیز اغیستو د پاره تیار نه دی په خزانه کې څه شته نه ولې نشته دی دا حالات واقعات د ملک دا ولې دومره سنگین جوړ شول دا غي بنیادی وجه دا ده چې اسلامی تعلیماتو کې په دې تعلیم باندې چې کرپشن یو ناسور دی د دې لپاره څه روکتام نشته دی زما او تا بینک بیلنس د سیاستدانانو د حکمرانانو کچره او قتل شي هغه یو وطن یو علاقه په خپل بینک بیلنس باندې ساتل شي دومره حد درجه کرپشن شوی وي خو کچره د ملک د عوامو سطح باندې واغستل شي غریبانانو سطح باندې واغستل شي نو یو ملک چې تباہ کیږي دا د کرپشن د وجه نه تباہ کیږي او اسلام د دغه صدباب د پاره قرآن کریم او احادیث مبارکو کې مختلف قسمه روایات او آیات کریمه په دې باندې بیان کړي دي زبا رب ذوالجلال خالق کائنات د قرآن کریم فرقان حمید د سورۃ النساء آیت نمبر 107 آخری حصہ تلاوت کم رب ذوالجلال ارشاد فرمائی ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما اللہ کریم فرمائی زدہ هغه انسان سره محبت نکوم چې کم انسان کرپٹ وی خوان مانا په دې مضمون او په دې عنوان کې مونږ کرپٹ کو هغه انسان چې کم یو انسان خیانتګر وي هغه په عہده باندې کینی په یو منصب باندې کینی نه د حلال تمیز کوي نه د حرام تمیز کوي نه د رشوت تمیز کوي نه د قبضه تمیز کوي نه د بل تمیز کوي نه د ځان تمیز کوي او دی وایي چې زه په منصب باندې ناست یم فائز یم راشه نن موقع ده 15 کاله حکومت راته ملاو شوی دی چې څومره څه کولی شي نن یې وکړه په دا 15 کاله کې ځان برابر کا رب ذوالجلال دغه انسان ته خوان وایي والله فرمایي داسې انسان سره زه مینه محبت نه کومه یا ساده بده آیات کریمه کې خدا سے ظاهره باندې سزا خو نه ده ذکر چې زه بوله دا وکم دا سه عذاب دی او دا سزا دی یاد ساتئ انسان چې دی دغه مزاج دا په دوه قسمه باندې دی یو خدا سه مزاجونه وي چې هغه مزاجونه په وهلو باندې دغه څه نه وي هغه په ټکولو باندې څه نه وي هغه په وهلو په ټکولو باندې زور نه ورځي خو چې دا ورته ووایي چې تا سره مینه نشته او نن نه بعد زما او تعلق ختم د سزاګانو نه غټه سزا د دې لپاره دا ده چې ته ورته ووایي چې نن نه بعد ختم نن نه بعد زما او تعلق لا تعلقي ده نن نه بعد زما او د ستا د مینې دروازه نن نه بعد بند ده
یو مزاج د مینې محبت والوي، یو مزاج د وهلو ټکولو والوي. رب ذوالجلال د انسان د پاره د ګناهونو په زمره کې دوه قسمه عذابونه ذکر کړي. یو عذاب دا دی چې عذاب علیم دی، عذاب عظیم دی، درناک عذاب دی، همیشه عذاب دی. دا د هغه مزاجونو د پاره چې څوک د وهلو ټکولو نه یریږي، او څه داسې مزاجونه هم شته چې وهلو ټکولو باندې څه پروا نه وي، پروا یې ټوله په دې باندې چې ما او تا ختمه. رب ذوالجلال په دې آیات کې فرمایي ان الله لا يحب من كان خوانا. الله فرمایي هغه کس سره زه مینه نه ساتم چې کم یو انسان خیانتګر وي، کرپټ انسان وي. په دې ځای کې هغه سزا ده چې دا د مینې د ختمېدو سزا ده، د مینې د دروازې د بندېدو سزا ده، د الله تبارک وتعالی د کرم نوازۍ د دروازو د بندېدو سزا ده. او دا یاد ساتئ د عاشقانو د پاره، د محبینو د پاره، د خدای پاک سره قربت لرونکو د پاره د ټولو نه غټه سزا هم دا ده چې رب ورته فرمایي چې نن نه بعد بند ده. دا ډېره کلکه او ډېره سخته سزا ده. که چېرې په دې باندې څوک پوهېږي، هسې بلا تشبیه و تمثیل، یو کس دی هغه دوه زامن لري. یو زوی دا ده چې هغه وران دی، ډېر وران دی. نو چې څپېړه وله ورکې بس آرام سره کینی، سترګې سولۍ په ګوټ کې چېرته کمره کې کینی، سترګې سولۍ ویریږي، بل آواز هم په وکړه بس بل کار هم ورانۍ نه کوي. یو داسې مزاج والوي، بل داسې مزاج والوي چې بچی دا مه کوه کنې کلاونه درله نه راوړم، دا مه کوه کنې بیا موبایل درله نه درکوم، بس درې شه ما ته مه رانږدې کېږه، شابه زه تا نه خفه شوم. دغه ماشوم له څوک د مینې ماشوم وي، اغله د وهل زور نه ورکوي، اغله دا زور ورکوي چې کلاونه درله نه راوړم، اغله دا زور ورکوي چې ما نه لرې شه، اغله دا زور ورکوي زه تا نه خفه شوم، اغله دا زور ورکوي چې پلار ورته سترګې بندې کړي او په زوره باندې ورته ژړا چې زه تا نه خفه شوم. دغه ماشوم مزاج کې مینه پرته ده. رب ذوالجلال په دې آیات کریمه کې چې کومه بنیادي سزا ده، یاد ساتئ وهلو ټکولو عذابونه یو خپله سزا ده، خو رب ذوالجلال د خیانتګر او د کرپټ انسان د پاره د دین هم سخته سزا مقرر کړې. رب ورته فرمایي مونږ به خپلو الفاظو کې ووایم چې رب ذوالجلال فرمایي ما د هغه سره ختمه ده چې کوم یو انسان کرپټ وي. دا ډېره سنګینه او ډېره سخته سزا ده. وهلو ټکولو نه بعد هم الله پاک رحم کولی شي چې بس پرېږدی نور، خو لیکن چې دا دروازه د محبت بنده شوه، د رحمت دروازه خود به خود بنده، عذابونو دروازه خود به خود کلاو، سزاګانو دروازه خود به خود کلاو، د امتحاناتو دروازې خود به خود کلاو، د قربت دروازه بنده، د نزدېکت دروازه بنده، ځکه چې دا ډېره سخته او سخترینه سزا هم دا ده. رب فرمایي هغه انسان سره ما ختمه ده چې کوم انسان کرپټ وي. د دغې تاسو وګورئ په معاشره کې چې څومره کرپټ خلک دي او څومره سیاستدانان ناست دي او د ملک په یو لاره باندې روان کړی دی، دغې خلکو سر تندی ولې نه لګېږي؟ سزا خو دام وي چې ډېر خلک چرته چرته عذابونو کې انسان گرفتار شي، الله پاک زموږ هر عذاب نه وساتي. خو لیکن یاد ساتئ د داسې خلکو دپاره الله پاک سخترینه سزا مقرر کړې ده، او هغه سزا دا ده چې رب فرمایي دغې خلکو سره ما ختمه ده. د خلکو سره روایت تاسو وګورئ، حضور مبارک د مختلفو ګناهونو مختلف عذابونه حضور مبارک ذکر کړي دي، خو هغه سزا چې حضور فرمایي چې دا زما امتی نه دی، دا سزا ډېره سخته سزا ده. رب فرمایي دا زما بنده نه دی، محبوب فرمایي دا زما امتی نه دی. دا ډېره کلکه او ژوره سزا ده چې څوک په دې باندې پوهېږي، او دا سزا د کرپشن دپاره او د کرپټ خلکو دپاره رب ذوالجلال ذکر کړی چې ان الله لا يحب. تاسو وګورئ کوم ځایونو کې د ذکر د محبت راغله، ان الله يحب المحسنین، الله محبت کوي نیکوکارو خلکو سره، ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. بعض عباداتو دپاره الله پاک د جنت ذکر کړی،
بعض عباداتو د پاره الله پاک د جهنم د نجات ذکر کړي د بعض عباداتو د پاره الله پاک د محبت ذکر کړي دی دا عظیم انعام دی خو چې په کم ځای کې د عبادت بدلا د الله مين راغلا او په کم عذاب کې د الله پاک د محبت د نفي راغلا یا ساته هغه مینه والا انعام هم ډیر بلند دی او نفي چې کله راغله د مینه نه د عذاب هم ډیر سخت ترین دی ځکه په دې آیات مبارکو کې علما اوس ډیر باریک رموز او اسرار او طرف ته اشاره کړې ده او زبراشم د کرپشن په دې زمره کې چې حضور مبارک او قران کریم مونږ ته نور څه ارشادات فرمایلی دي رب ذوالجلال خالق کائنات خپل محبوب ته فرمایلی دي او د محبوب په زبان باندې رب ذوالجلال دا فرمان علی شان جاری کړي درې قسم روایت ارسکول غاړم په خپل ساده الفاظو کې او بیا د هغې مختصر غوندې وضاحت طرف ته به زه د ستاسو ذهنونه بوتلل غواړم حضور مبارک ارشاد فرمایي لعنت الله علی الراشی والمرتشی الله محبوب فرمایي د خدای پاک لعنت توي په هغه انسان باندې چې څوک کرپشن کوي چې څوک رشوت اخلي او څوک رشوت ورکوي او نن سبا عمدغه د کرپشن یو غټه برخه عمده ده حضور فرمایي د الله لعنت توي په بل روایت کې حضاد ابن ماجه حدیث مبارک دی حضور مبارک بل روایت کې فرمایي لعن رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم الراشی والمرتشی حضور لعنت ویلے دی په کرپٹ انسان باندې او دریم نمبر روایت دا دی حضور مبارک ارشاد فرمائی الراشی والمرتشی کلاہما فی النار اللہ رسول فرمائی چې رشوت ورکون کئی رشوت اغستون کئی پا کرپشن کے ہر یو کس ملوث او بیا حضور فرمائی چې الراشی والمرتشی او بل روایت کرزی وہ الرائش حضور فرمائی اغا انسان چې څوک کرپشن کئی اغا انسان چې څوک کرپشن ورکئی اغا انسان چې د کرپشن اغستو کې کرپشن ورکونکو کې مینز کې څوک وکیل جوړ شي الله رسول فرمائی دا درې واړه جهنميان دي دغه درې واړو باندې د الله پاک لعنت ته دا الله رسول لعنت ته درې قسمه خبره بده درې روایتو کې راغی په یو روایت کې د الله لعنت ذکر شو بل روایت کې د رسول الله لعنت ذکر شو او په بل روایت کې دغه دواړو لعنتونو نتیجه ذکر شو چې هغه او د جهنم ته تګ دی گویا الله رسول فرمایي چې د ما او د الله پاک لعنت توي په کرپټ حکمرانانو باندې او دغه حکمرانانو د لعنت نه بعد نتیجه بداوي چې څوک په مینس کې وکیل جوړ شي هم یو کس ته او بچا باندې نوکری کول غواړي او څوک وایي چې فلان کی طرح لوي چې نوکری را لو کی تور هغه ورته وي چې هغه بغیر د پیسو نه نوکری نه کوي دا ولا پیسې ورکی دای مینس کې هغه ته یوسي او مینس کې دتم لګي ملاو شي هغه تم ملاو شي الله رسول فرمایي دا درې واړه به جهنم ته ځي په دریو باړو باندې د الله او د رسول لعنت ته غرض مدای حاضرینو چې د حرام دایره لکه څنګه په تیر ځل باندې ما عرض کو چې کله د سود نامه راشي بدن باندې ویښته ضرور ودرېږي خو لیکن زمونږ تصور څنګه ما عرض کړی چې تصور مونږ دا جوړ دی چې کومې ګناه له لږ زور ورکو معاشره کې بس هغه سنګینه ښکاري او چې کومه معاشره کې مونږ ولا توجه ورنکو هغه ډېره زیاته معمولي ښکاري خو هغه ګناه عند الله او عند رسول ډېره زیاته سخته وي لکه څنګه ما عرض کړی چې سود څومره کبیره ګناه ده یو درهم 36 بار زنا برابر دی یو روپے د 36 بار زنا برابر دی خو الله رسول فرمای د بل مسلمان بیزتی دا د سود نم کبیره ګناه ده او شا ویلی دی چې دا د چا دا تصور کړي چې بل مسلمان بے ځای ځای بیزتی کو سپک سپور ورته ویل دا هم د سود نم کبیره ګناه ته ورته وی چې 100 روپے سود کو مدر سره بدن باندې ویخته ودرېږي خو لیکن دینه 2 منټ وړاندې به 200 کسانو بیزتی کړي وي
په موبایل باندې په فیسبوک باندې په سب باندې په سب باندې او دارنګ مختلف قسمه مونږه فیسبوک باندې سیزونه شیر کوو چې په دې کې د څومره خلکو بې عزتیانې کېږي څومره کمنټس کې چې انسان وګوري څومره ګالم ګلوچ پکې پروت وي څومره بې عزتیانې پکې پرتې وي سیاستدانانو جلسې خو مشتملې دي د خلکو بې عزتیانو باندې او که چېرې دغې ته ووایي چې د سود دپاره به هلې ځلې کوي چې د سود دروازه بنده شي خو لیکن چې کومه د سود نه غټه ګناه ده د بل مسلمان بې عزتي بې احترامي د هغه مال او د جان او د عرض او د عزت د چې کومه نقصان ورکول دي دا ده حضور فرمایي ان ارب الربا دا د سودونو نه غټ سود دی چې انسان د بل مسلمان بې عزتي او بې احترامي کوي غرض مده حاضرو چې یوازې سود او یا چې کم سیزونه زمونږ په ذهن کې پراته دي یوازې دا کبیره ګناه نه ده چې د کم په حکام ناست دي کم سیاستدان ادنا نه واخله تر اعلی پورې او ادنا مثال به درله یو آسان درکم چې کله مونږه په 9th او په 10th کې حالونه چلیږي بار ورته هلکان ناست وي چې لاشه او د 500 روپۍ واخله او فلانکی نقل چې د فلانکي نمبر کس له ورکه د دغې اوبو وړونکي نه واخله تر وزیر اعظمه پورې چې څومره کرپشن دی دا ټول د سود نم کبیره ګناه ده سود نم سخته ګناه لري یوازې صرف دا نه چې بس که سیاستدانان ناست دي او چا بنگلې جوړې کړې او چا څه جوړ کړ او چا څه جوړ کړل یاد ساتئ صرف هغه ته کرپشن نشي ویلی حضور مبارک د تعلیماتو نه موږ ته معلومه ده لکه مخکې حدیث مبارک باندې زر اعظم حضور مبارک تعلیماتو نه موږ ته دا معلومه ده چې وړې نه تر وړې کرپشن نه واخله تر غټ کرپشن پورې د پی این نه واخله تر وزیر اعظم پورې کرپشن چې دا کرپشن دی اگر چې وړوکی نه وړوکی هم نه وي حضور مبارک صلی الله علیہ وآلہ وسلم پہ یو سفر باندې روان دے مسلم شریف حدیث مبارک دے حضور مبارک سره څه سامان او داس یو غلام رفاع ابن زید حضور مبارک هغه سامان مامان کلاو کړو په دې دوران کې یو غش راغی او په شا باندې ولګېد او مغزه کې وفات شو صحابه کرام عرض کہ یا رسول اللہ دغه صاحب دم شهادت مبارک وی دغه صاحب دم شهادت مبارک وی حضور مبارک ورته ارشاد فرمایل چې نه اوله حضور مبارک فرمایل چې دغه شهادت ته زکه مبارک نوی چې غزوه خیبر په موقع باندې په مال غنیمت کې یو صادر ورک شوی او هغه صادر باندې منافقانو بیا نبی پاک مبارک باندې ملامتیا چول چې دا به العاذ بالله رسول الله مبارک چی دا به اغستی لکه څنګه قرآن کریم آیات کې شان نزول دغه خبر قرآن کریم کې د آیات کریمه موجود دی حضور مبارک فرمایل چې د په غزوه خیبر کې یو صادر اوچت کړو مال غنیمت نه او هغه مال غنیمت کې دا برخه نه رسیدا خو صادر یې اوچت کړو حضور مبارک په یو روایت کې راځي چې حضور مبارک فرمایي چې دغه یو صادر د وجنه به دا جهنم ته ځي او بل روایت په مسلم حدیث مبارک ته حضور فرمایي چې دغه یو صادر د وجنه دا صادر د اور لمبه ده د اور شغله ده چې دغه انسان د پاسه روانه ده دغه شهادت ته مبارک نوي ځکه چې د مال غنیمت کې بے ځای ځای په ناحقه باندې یو صادر اوچت کړو حضور فرمایي دغه شهادت ته مبارک نوي د دې د وجه نه دی به جهنم ته داخليږي اسې اندازه انسان ولګي حضور مبارک ته یو بل صحابي راغی یا رسول الله چې دا معامله څه دومره ګرانه ده په فلان کې جهاد کې ما د بوټانو یو تسمه راغستې وه او ما خو بس سوچ داسې نو خدا چمړې نه جوړه کړې شوې د بوټ یو تسمه وه اما راغستې وه یا رسول الله چې دومره معامله ګرانه ده دا د مال غنیمت دا تسمه زه واپس کومه حضور مبارک وفرمایي چې دا تسمه د اور د جهنم یو لمبه ده تاسو اندازه نشئ لګولی چې کم څیزونو ته مونږ دهان نه کوو هغه څومره کبیره ګناه ده حضور مبارک یو تسمه د بوټ یو تسمه چې د انسان د عوامو په خزانه کې د عوامو حق پروت وي او یو انسان هغه د بوټ تسمه راوچته کیم حضور فرمایي چې دام د جهنم یو شغله ده
او تاسو اندازه نشئ لګولی چې حضرت رفاع بن زید پتنا د حضور مبارک سره څومره جهادونو کې شریکو، حضور مبارک سره څومره سفرونو باندې شریکو، خو لیکن امت ته دا تعلیم ورکړو، امت ته دا تعلیم ورکړو چې ما سره ناس په غزاواتو کې په یو غایب تیر باندې ولګي. حضور فرمایي چې دا به اول د خپل صادر بدله ورکوي ځکه چې د بندگانو حق دی. حضور په بل حدیث کې فرمایي شهید ته هر څه معاف دي سوا د بندگانو د حق نه. د دې د وجې نه حضور صلی الله علیه و آله وسلم یو بل روایت کې ارشاد فرمایي، حضور صلی الله علیه و آله وسلم په دغه فرمان عالی شان سره د انسان په بدن باندې ویښته ودرېږي او په دې باندې به زه د خپلو خبرو اختتام وکم او بیا به د دغې ټولو خبرو نچوړ په دوه دریو جملو کې د ستاسو په جناب کې وړاندې کم. حضور صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرامو سره یو ورځ ناست دی او حضور صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو چې قیامت په ورځ باندې به فذکر الغلول فعظمه وعظم امره. حضور صلی الله علیه وسلم په کرپشن باندې تقریر شروع کړی و چې کرپشن دومره کبیره ګناه ده، دومره کبیره ګناه ده، تر دې پورې چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو چې قیامت په ورځ باندې به یو کس وي او اوښ به په اوږه کړی وي او اوښ به څنګه اوښ آواز دی. حضور فرمایي چې علی رقبته بعیر له رغاء، چې اوښ کم آواز کوي هغې ته عربی کې رغا ویلی شي. حضور فرمایي اوښ به په اوږه کړی وي او دا اوښ به آواز کوي. حضور مبارک فرمایي چې یو بل کس به وي او هغه به غوا په اوږه کړې وي او د هغې دپاره به اوازونه وي. حضور فرمایي یو بل کس دی چیلې به په اوږه کړې وي هغه دپاره به خپل اوازونه وي. حضور مبارک یو تفصیلي گفتگو فرمایله او حضور مبارک ارشاد فرمایلو چې هر یو انسان چې کم یو انسان په دنیا کې د کم سیز کرپشن کړی وي قیامت په ورځ باندې د ده په اوږو باندې به پروت وي. کاغه غوا ده غوا به په اوږو پرته وي، کاغه اوښ دی اوښ به په اوږو پروت وي. عرض کوي یا رسول الله د هر یو فرمان نه بعد به صحابه کرامو عرض وکړو یا رسول الله په دې ورځ باندې به تاسو د موږ مدد کوئ که نه یا رسول الله. حضور ورته ارشاد فرمایلو چې دې ورځ باندې زه ستاسو مدد نشم کولی چې کم دین وامه تاسو ته رسولی دی، کم تعلیمات دی هغه مه تاسو ته رسولی دي، د دې نه بعد زه ستاسو مدد نشم کولی. علماء د دې حدیث مبارک وضاحت دا لیکي حضور مبارک به د ګناهګارانو شفاعت ضرور کوي، خو په دې روایت کې د دې دپاره حضور مبارک فرمایي زه ستاسو شفارس نشم کولی، زه ستاسو سره مدد نشم کولی، د دې دپاره چې دا بندگان کرپشن ډېره لویه خبره وګڼي، د دې دپاره چې بندگان د مخلوق خدا حقوق پایمال کول یو کبیره ګناه وګڼي. د دې لپاره حضور فرمایل زه ستاسو سره مدد نشم کولی. او حضور فرمایي هر یو انسان چې په دنیا کې څه کرپشن کړی وي انسان به په اوږو باندې هغه څیز پروت وي. چا ځمکه لاندې کړې ده، سرکار ځمکه ده، عوامو ځمکه ده، یو کنال ده، مرله ده، جیرب دی، دا ټول هر څه به د انسان په اوږو باندې پروت وي. چا په دنیا کې لکه څنګه ما عرض وکړو چا د بوټانو یو تسمه اوچته کړې ده او زه به نن دا ووایم چې که چېرې چا د سرکار په دفتر کې د سرکار طرف نه کم پینونه پراته دي هغه پینونه چا کور له راوړل ماشومانو ته یې ورکړل، چېرته یو اداره کې پنسنونه راغلي دي د سرکار د خلکو د تقسیم دپاره چا د خپلو بچو دپاره هغه پنسنونه او ربړونه کور ته راوړل. غرض دا چې چا په کم قسم او کمې طریقې باندې کرپشن وکړو. رب ذوالجلال محبوب فرمایي د هر یو انسان د کرپشن به د انسان په اوږو باندې په ورځ د قیامت باندې پروت وي. که د چا خوښه ده چې د ما بنګله په سر باندې پرته وي، بنګلې به د دنیا د خلکو په سر باندې قیامت په ورځ باندې پرتې وي. ځمکې خلکو لاندې کړي، پراپرټیانو خلک لاندې کړي، څه خلکو نه دي لاندې کړي. حضور مبارک ارشاد فرمایي هر یو انسان به د وړې نه وړې پورې او د غټې نه غټې پورې هر یو څیز به د انسان په اوږه باندې پروت وي. دوستانو که چېرې مونږ دغه ټول تعلیماتو ته وګورو حقیقت دا دی
او په خپل ګریوان کې مونږ وګورو نو ادنا نه ادنا پورې او تر اعلی نه اعلی پورې. او زه به یو ګیله هم وکړم په اختتامي خبرو کې، هغه ګیله دا شارحینو د حدیث مبارک لیکلی دي چې د ټول نه غټه ګناه او ټول نه غټ کرپشن دا دی چې څوک چاته زکات یا صدقاتو ډیوټي والا شوه او په زکات او صدقاتو کې کرپشن وکړو. فرمایي چې ټول نه غټ کرپشن کې بیا غټ کرپشن دا دی. او ګیله به زه کوم د خپلو د مدارسو د محتممینو نه، د مدرسو د ناظمانو نه، د جومات د جوړونکو نه، د جومات د ساتونکو نه، او د جومات د مشرانو نه، او د مدرسې د مشرانو نه به ټول نه غټه ګیله دا ده که څوک کرپشن کوي، یو لیډر کرپشن کوي، یو حکمران کرپشن کوي، دا د عوامو کرپشن دی، دا کبیره ګناه ده. قیامت کې عذاب دی د دوی دپاره، خو د دې نه غټ عذاب د هغې خلکو دپاره دی چې څوک د مدرسې محتمم شو او خلکو زکات او شکرانې راوړې، نذرانې راوړې او په هغې کې د ځان دپاره کرپشن وکړو. یاد ساتئ دا د حکمرانانو د کرپشن نه کبیرې ګنې نه غټه کبیره ګناه ده، د لویو ګناهونو نه غټه ګناه ده. چا جومات جوړولو او نن سبا دا خبره زه ځکه عرض کول غواړم چې د کوهاټ خلک دلته راشي د جومات په نامه باندې چانده کوي، هلته جومات نه وي. د پېښور خلک کوهاټ ته لاړ شي، هلته خلک چانده کوي چې پېښور کې جومات جوړېږي، جومات په منځ کې نه وي. دارنګې د مدرسو په نامه، د جومات په نامه، د خانقاه په نامه باندې، او بیا اگر چې جوماتونه او مدرسې روانې هم وي، خو لیکن محتممین چې کم کرپشن کوي یا کم خلق په منتظمین کم کرپشن کوي، یاد ساتئ د دوی ګناه د نورو کرپشن د ګناهونو نه ډېره لویه ګناه ده. لکه څنګه محدثین د دې حدیث مبارک لاندې لیکي، د دې وجې نه حاضرینو انسان به څه یوسي د دنیا نه؟ انسان صرف تش په کفن کې ځي د دغې دنیا نه. که اربونه روپۍ کرپشن وکړي، که کربونه روپۍ ډالر کرپشن وکړي، زی به صرف اور صرف د دریو کپړو په کفن کې او هغه هم په قبر کې درنه خاورې کېږي او